ګیله او دا شکوه کوي چې مسلمان په دې وخت کې ولې کمزوری دی، مسلمان په دې وخت کې ولې مغلوبه دی. د دې جواب قرآن کریم کې الله تعالی بیان کړی دی، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چې تر کوم وخت پورې د صحابه کرامو کردار تاسو نه خپل کړي، تر کوم وخت پورې د صحابه کرامو اعمال تاسو نه خپل کړي، تر کوم وخت پورې د صحابه کرامو ایمان تاسو نه خپل کړي، تر هغه وخت پورې تاسو کې صحیح ایمان نشي پیدا کېدی، تر هغه وخت پورې تاسو ته فتح او کامیابی نشي ملاوېدی. علامہ اقبال سے فرمائی سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. علامہ اقبال سے فرمائی چې ترسو پوری د دې وخت د مسلمان د دې وخت د مسلمانانو په ځوانانو کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان صداقت نی پیدا شوی، تر هغه وخت پورې فتح او کامیابی نشي راتلی. تر کوم وخت پورې چې د مسلمانانو په ځوانانو کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پشان عدالت او انصاف نی پیدا شوی، تر هغه وخت پورې فتح او کامیابی نشي راتلی. تر کوم وخت پورې چې د مسلمانانو په ځوانانو کې د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه سخاوت نی پیدا شوی، تر هغه وخت پورې فتح او کامیابی نشي راتلی. تر کوم وخت پورې چې د مسلمانانو په ځوانانو کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه پشانتی شجاعت او بهادری نی پیدا شوی، په مسلمانانو ته فتح او کامیابی نشي ملاوېدی. تر کوم وخت پورې چې د مسلمانانو ځوانان د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پشان قربانی او شهادت نی پیش کړي، تر هغه وخت پورې مسلمانانو ته فتح او کامیابی نشي ملاوېدی. تر کوم وخت پورې چې د مسلمانانو په ځوانانو کې د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پشانتی جذبه او د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه جهاد او جذبه نی پیدا شوی، تر هغه وخت پورې مسلمانانو ته